مړ دی دا زما د مور خبرې کیږي چې بوډای ده او دا چې وایي چې تپوس یې نه دی کړی دا خو زما خبرې کیږي وایي دې دوران کې ومه وی ډېر خپه ومه کور ته روان یمه او وړه کې دا تصور کوم چې دا مور به رضا شي او که رضا به نه شي مور به رضا شي او که رضا به نه شي اوس هم ډېر شی وایي مور نه رضا کیږي زه هم راشه چې د مور د رضایۍ چل درته وښیم مور نه رضا کیږي او پلار نه رضا کیږي د خدای بنده ته چې د کمې ورځ نه باغي شوې د هغې ورځې نه ستا په مور ډوډۍ خوږه نه ده لګېدلې ستا پلار خوږه ډوډۍ نه ده خوړلې ته وایي مور نه رضا کیږي ته خو جدا شي هغې یو کوډګۍ ته وولې ته په اطمینان ستا چې د جدایۍ کلونه شوي دي ستا مور خوشحالي نه ده لیدلې ته وایي مور نه رضا کیږي ته د مور خپله ورشه ته چې مور درته په ډرک ډرک جاړي او که نه جاړي دا پلار دی جاړي که نه جاړي ته د هغه نه پیدا یې ته وایي پلار نه رضا کیږي ته وایي مور نه رضا کیږي وی په لاره روان یمه چې مور به رضا کومه خو چې دا مور به څنګه اوس رضا کومه ما ته به مور وایي چې بچیا 12 کاله پس زه ستا یاده شومه او هغه پلار دې مړ شو اوس هم داسې مسافر ما لیدي دي چې د بار ملک نه راشي نو مور او پلار سره خبرې وشي چې د بار ملک نه راشي په کلونو او دا بې انصافه داسې م وکړي چې راشي مور او پلار انتظار کوي دا د مور او پلار نه جدای دا خپل کور ته لاړ شي او دلته مور په وره کې ناستې نن زما د بچي د راتلو ورځ ده بعضې بوډاګان پلاران تلي په ایرپورټ کې ولاړ ایرپورټ یې په اول ځل لیدلی د خپل بچي انتظار کوي چې زما بچی راوځي د خدای انصافدارو داسې مور او پلار ته بدلی وی کور ته روان یمه چې دروازه کې ور دنده شومه چې ومې کتل وی د اډوکو یوه ډانچه پرته وه مور مې دومره بوډای شوی وه چې د اډوکو ډانچه وه وی ما وی چې داسې چلو شو پلار مې تلی دی او د مور سره مې دا حال شوی دی وی ډېر خپه ومه چې ورسېدلمه وی مور مې لاس اوچت کړي دي وی ما وی چې دا خو به ما ته خیره کوي د زوی دا یقیني ده ته خپل عمل معلومي څه کوي مور به مې خیره کوي زه وامه ستا به دا عملي خو ما نه ده لیدلی چې مور خیره وکړي نو ما نه ده لیدلی مور خیره نه کوي مور خیره نه کوي وی چې غلی ورنږدې شومه نو د مور په خوله مې دا الفاظو چې الله زما هغه یو بچی روغ جوړ کور ته راولې کو زه مړه شمه نو زما به قبر ته څوک کوزوي زما هغه یو بچی روغ جوړ راولې مسافرو تاسو چې رنګ یقین وکئ دا د مور او پلار په دعاګانو رنګ اگر چې ته ورسره خبرې نه کوي په ټلیفون خو مور دعا کوي اگر چې ته خبرې نه کوي خو پلار دعا کوي ګورئ وایي چې د مور دا دعا مې واورېدله نو ړه مې لږ ډاډ شو چې یاره مور خو اوس هم لا خوشحاله ده وی ورنږدې شومه مور ته می مورې اقه بچی دې راغلی مه اقه بچی دعا دې قبوله شول او زه رالمه وی چې دا ټکې مې ووې وی مور مې راته وایي چې بچیا زما د سترګو نه خو نظر تلی دی نظر مې د مور په سترګو کې نه و تا به پیژنمه څنګه چې ته زما بچی یې او که نه ته زما بچی یې او که نه زه وامه ای د ملیشه او د دوبۍ او د سعودي مسافرو چې د مور ټلیفون درغې چې بچیا په یاد شوی مې زه بیماره یم ګورې کور ته راشه وایې مورې ورځ به پکې نه لګي او زه به ستا خوا کې ناست یم ماله ستا دعا پکار ده سبا به دې دا مور نه او په لکونو په کروړونو به الله د مور په دعا درکړي ګورې سبا به دې بیا دا مور نه دا ډېر کم ټیمې ګورې د میندو سره رابطې ساتئ چې مور وي چې بچیا په یاد شمې وای مورې درلم پلار وي بچیا په یاد شوی مې وای پلاره درلم مور او پلار مه خفه کوئ ډاریک ورله راځئ ای مسافرو تاسو ډېر د مور او پلار یادېږئ دړه نه تاسو نه وځئ د پلار د مور دړه نه نه وځئ مونږ وکتل مونږ ولیدل چې د مور دړه نه نه وځي او د پلار د زړه نه نه وځي مای مورې بچی دې یمه مور وی نه دی پیژنمه نو وی بیا راته وی چې بچیا لږ راښکته شه ما سره یو دلیل شته چې زه به تا وپېژنم چې ته زما بچی یې او که نه ته لږ دا سر راښکته که
وی چې سر مې ښکته کو او مور ښکل کړم زه واما مورې زه تا ته څه نوم درکم مورې تا ته زه کوم لیبل ولګومه تا ته زه کوم ایوارډ ور واچومه مورې تاله زه کومه طمعی جرأت درکمه وی د مور د خولې مې دا الفاظو چې مور مې ښکل کړمه وی چې الحمدلله ته زما بچی یې مای مورې څنګه دې بچی یما وی ما ته وی چې بچیا ما سره یو دلیل پروتو مای مورې څه دلیلو ما ته وی ما ته مور وی بچیا ما سره دلیل دا و اگر چې 12 کاله وتلیو خو 12 کاله کې زمانه ستا د سرمنې بوی نه و هېر شوی ما ته ستا د سرمنې بوی یادو چې ستا د سرمنې نه به داسې بینتو زه هم هغه مور چې 12 کاله هغې ستا د سرمنې بوی نه دی هېر کړی او تا 12 کاله د دې مور تپوس نه دی کړی دا ته انصاف کوې دا د انصاف معامله ده ما ته داسې وښیه که نه 12 کاله پس مور ته د خپل بچي د سرمنې بوی یاد دی وی ما ولیدل ما محسوس کړه 12 کاله پس د خپل بچي د سرمنې بین په ما ولګېد حتی چې مور جدا کړې ده او جدا کوډګۍ کې د کېنولي دی دا مور او پلار ته خو چېرته ورشه که نه وایي مورې زما هغه وړوکوالی دې یادېږي وایه مورې زما هغه ماشومتوب دې یادېږي مورې ته ورشه تو د مور په خوا کې لږ کښېنه ته وایي مور نه رضا کېږي تا خو مور د شپې په جړه ووجله تا خو پلار د شپې په جړه ووجو ته ځان له مطمئنې مور او پلار دې په جړه ووجل ورشه مور ته وایه مورې زما د جدایۍ ورځ درته یاده ده هغه به وایي بچیه ستا د جدایۍ نه ستا د متیازو ورځ راتم یاده ده ستا د لوبو هغه ورځ راتم یاده ده ته دې غیږ کلار کړی ته دې غیږ لوبولی نن د هغې غیږ د خبرې پروا نشته دی پلار خبره کوي او بچی رواني مور خبره کوي او د بچي په ایکشن هم نه ماتوي و بچیا زوام چې مور دې خبره وکړي په ځای ودرېږه چې قدم وانلې پاپلنو چې قدم وانلې نو هو د مور چې خبره شروع شوله ایکدم ودرېږه ایکدم وای مورې په اپله به قدم هم نالم چې په ما په شا زما د مور اواز راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تلد الامة ربتها یو نښه د قیامت دا ده ان تلد الامة ربتها چې وینځه به راولګي یعنې میندې به په معاشره کې ذلیله شوي دا د قیامت نښه ده دویمه نښه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان تر الحفاة العراة ته به ووینې هغه خلق چې هغه به بربند ګرځېدو خپیاب له به ګرځېدو غریبانان خلق به ووینې چې هغه به په آبادو کې د یو بل سره سیالي کوي وی دا د قیامت نښه ده کمزورې خلق غریب خلق چې هغه به بربند ګرځېدو جامې به یې نه وي نن هغه په آبادو کې به وي د یو یتطاولون فی البنیان سیالي به کوي د یو بل سره ما 3 چته جوړ کو بل به وایي ما پې ټایل ولګول بل به وایي ما وله سیلینګ وکړو بل به وایي ما پې ماربل ولګول دا شروع دي که نه دا مونږ خپله ولیدل دا 2 نښې څرګندې شولې چې میندې به ذلیله شي او غریبانان خلق به دومره دنګ دنګ بلډینګونه جوړ کړي چې یو بل سره به پکې سیالۍ کوي وی دا 2 نښې ورته خو وی سړی روسخت شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د 2 جهانو سردار رانه تپوس وکړو چې دا سړی دې وپېژنده ما وی نه د الله حبیبه دا خو ډېر ناشنا و وی چې و دې نه پېژند ما چې نه وی چې جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم عمره دا خو جبرائیل امین راغلی و تاسو ته ستاسو دین ښودو ما نه یې تپوسونه کول او ما جوابونه ورکول نو بختور صحابه نه چې نبی علیه السلام ته به وی د قیامت نښه څه ده جبرائیل امین تپوس وکړو او د 2 جهانو سردار ورته جواب ورکو چې یوه نښه یې دا ده چې میندې به ذلیله شي او دویمه نښه یې دا ده چې غریبانان خلق په آبادو کې د یو بل سره سیالي شروع کړي نو دا خو هغه وړې نښې وي او یأتي بعض آیات ربک یا چې راشي هغه بعضې نشانې د رب ستا انشاءالله باقي نښې غټې غټې علایم
او چې د دین مراد کمه نښه ده چې د هغې نه پس بیا ایمان نه قبلیږي انشاءالله دا به سبا که خیری ذکر کوو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي کریم الله زمونږ د قرآن صحیح فهم نصیبه کړي الله دا ستا کلام دی الله زمونږ یې صحیح فهم نصیبه کړي کریم الله دا سم چې وي الله مونږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي الله ستا حبیب ویلو چې دا د قیامت نښه ده نن میندې په کورونو کې ذلیله دي الله مونږ وتپوسلې میندې مونږ ولیدلې الله مونږ د دې میندو تابعدار که الله ولې مونږ تابعدار که او بیا دا خلق تابعدار که کریم الله د نوجوانانو په دې زړونو کې دا پیدا که کریم الله د مور عظمت یې په اړه کې پیدا که الله د پلار عظمت یې اړه کې پیدا که کریم الله دا زمونږ د سر سوري دي دا زمونږ سرمایي دي الله مه یې ضایع کوه الله مه یې ضایع کوه الله زمونږ دا بوډا پلار او دا بوډۍ مور په کور کې خوښ دي الله مونږ چې د خپل بوډا پلار ته ګورو الله دا زمونږ اسره ده دا مور زمونږ سوری دی الله دا سوري زمونږ مه ضایع کوه الله دا سوري چې د چا په سرونو دي قایم او دایمې وساته سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله